الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم صدق الله العظيم. انتهائی واجب الاحترام حضرات مسلمانان و دوستان، دا هغه مقام دی چې دلته پیغمبر علیه السلام صحابه کرام دفن کړي شوي دي. دا هغه صحابه کرام چې کله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې حضرت زیاد رضی الله تعالی عنه د خراسان امیر مقرر شو او گورنر، نو په دې ټیم کې حضرت زیاد رضی الله تعالی عنه غالبا 66 هجری په دې وخت کې حضرت زیاد رضی الله تعالی عنه یو صحابي عبد الله ابن سوار رضی الله تعالی عنه د مجاهدین د لشکر امیر مقرر کړ. بیا هغه امیر د صحابه کرامو سره د اسلام د جنډه بلند کړه او د دنیا په کونو کې رسولو لپاره مهنت او کوشش وکړه. خپل د مهنت او د کوشش کولو نه پس د صحابي حضرت عبد الله ابن سوار رضی الله تعالی عنه په مقام د قلات کې شهید شو. چې کله هغه شهید شو نو حضرت زیاد رضی الله تعالی عنه، حضرت سنان رضی الله تعالی عنه د هغه اسلامي لشکر سپهسالار او مشر مقرر. چې کله حضرت سنان ابن سلمه رضی الله تعالی عنه په 66 هجری کې مشر شو نو هغه د اسلامي د جنډا او د پرچم بلند کو او د هغه ځینې سفر وکړه او بیا د شان د کویټا علاقه شوله او بیا د شان د بنو ټان دغه علاقې دای فتح کړله او هغه ته د اسلامي ریاست او د اسلامي هغه جنډه بلند کړله او هلته د اسلام د قلې د مضبوط کړل. هغه ځای نه پس بیا سلمان رضی الله تعالی عنه سره د خپل ملګرو نه دغه پېښور په دغه حدودو کې جاري شو. دې ځای کې د کفارو خلاف جنګونه کول او د مسلمانانو دغه اسلام دغه لشکر دغه جنډه دای بلند کوله او د غیر مذهبو او د کفارو سره په جنگ په دوران کې دغه پېښور په دغه ځای دغه چغرمټي په دې ځای کې هغه شهید شو. بیا دغه مزار کې هغه دفن کړی شوی دی. چې کله موږ د صحابه کرامو تاریخ وګورو چې اوس سوچ وکړو چې هغه دنیا نه تر دې دنیا پورې صحابه کرامو موږ ته دغه دین راورسوله او بیا دغه دین حفاظت موږ ونه کړو او بیا هم موږ ناشکري کوو، نو بیا دغه صحابه کرام چې د قیامت پر ورځ باندې زموږ د ګروان نه ونیسي چې تر پېښور پورې موږ هجرت کړی او سفر کړی او خپل جانونه مو قربان کړي، خپل بچي او خپل هر څه مو پرېښوستو د اسلام دپاره موږ تر دې حد پورې راوسو، دې حدود پورې راغلل او بیا د مسلمانانو تاریخ موږ وګورو نن سبا په معاشره کې کوم حالات دي چې یو صحابي هر څه پرېږدي او خپل ځان د اسلام او د دین او د ملت او د شریعت په نوم قربان کړي او بیا زموږ د مسلمانانو حال دا وي چې تیاره دین موږ ته میرا شوی دی، په دې باندې موږ عمل نه کوو. نو موږ ته پکار دی د صحابه کرامو تاریخ وګورو، د صحابه کرامو د حالات زندګي لږ مطالعه وکړو او هغې نه سبق واخلو او دغه کم دین چې موږ ته رسېدلی دی په دې باندې د عمل کولو توفیق الله موږ ته راکړي او په دې باندې د الله رب العزت نه موږ دعا غواړو چې الله موږ ته د صحابه کرامو دغه سیرت او صورت اپنا کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.